دون تاسو ته ویمرونو چې رسول الله مبارک فرمایي دوه خبرې د ډېرې نه دي ترغیب درکړه چې دوه دي نو ولې بیا نه وی او په ژبه اسانې دي ژبه دې پرې نه ستړی کېږي او الله ته خوښې دي او د قیامت په ورځ پرې ته لمده کېږي نو پکار دی چې مونږ یې ووایو دوه خبرې کم دي ټول ما سره یو ځل ووایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم مختصر لازمی معنا به وکړو سبحان الله چې الله د هر عیب نه پاک دی خدای کې عیب نشته نه الله له تبه راځي نه ټوخې نه سرخوږې نه مرګ هېچا ته محتاجه نه دی وبحمده حال کوني هي متلبسا بحمده حال كوني متلبسا يا احمده بحمده تبدا جمله په جمله چې څومره ښکلي صفتونه ټول الله نه ثابت دي بیا وی سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی العظیم الله ډېر لوی دی زمارونو ټولو ته یو خبره کوم دا به ټول ملګري دروازې سل کرته وایه که خیري انشاءالله وایه حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي کہ حضور پاک فرمائی من قال سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم فی اليوم 100 مرہ جسل کرتا چوئے محیت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وفي رواية وإن كانت أكثر من زبد البحر کدا دریاب دا زگنم گناہ ډیرې نو الله به ورته معاف کړي